یو شپه چې دی نو عایشې بیبي خوب ولیدو. نو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې د خوب کې ما لیدو چې د اسمان نه یو سپوږمۍ راله او هغه سپوږمۍ او هغه رڼا چې دی نو په دې ځمکه کې زما په دې کمره کې ورډوبه شوه. د خوب کې زه بیا اینما چې یو بله سپوږمۍ راله او په دې ځمکه کې زما په دې کمره کې ورډوبه شوه. بیا درېیمه سپوږمۍ راله او زما په دې کمره کې په دې ځمکه کې ډوبه شوه. چې زه کله راویښه شوم نو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس ما چې د الله رسوله ما داسې خوب لیدلی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو عام شخصیت نه دی. الله علم ورکړی، نبوت ورکړی، الله عقل ورکړی، پوهه ورکړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام جواب نه ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته وایي داسې وکړه لاړ شه د بابا نه دې تپوس وکړه. د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړه چې دې خوب په تعبیر دې پوهېږي. دا سیدنا عائشہ رضی الله تعالی عنہ وایي کله چې زه لاړم ما د خپل پلار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې ما داسې خوب لیدلی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دې نه تپوس وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل څادر راواغستو، سترګو ته یې ونیو او بار ووت لاړ. مال جواب را نه دا سیدنا عائشہ رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله زمانه تیرېدله نو نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دفن کړی شو نو هغه خو د مخکې نه معلومه وه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام نه ابوبکر صدیق تپوس کړی دی چې ته کله وفات شي نو د هغې د کفن دفن به څنګه مسله وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه اوږده واقعه سیرت کې به راشي چې زه په کوم ځای باندې وفات شم نو زما په کوم ځای باندې روح وځي نو په هغه ځای باندې به زما قبر وي. او د نبی علیه الصلاة والسلام نه روح وتی دی د عایشې بیبي په کمره کې، د هغې کوټه کې. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په کوټه کې دفن کړی شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د سیدنا عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تپوس کوي خپله خبره راته یاده ده. نه ده یاده څه خبره؟ څه زمانه مخکې تا خوب لیدلی و، خوب کې تا دا لیدلي و چې د اسمان نه سپوږمۍ راله ما لاس نیوم زما په لاس رانله او په ځمکه کې ډوبه شو زما په کمره کې. نو یو هغه سپوږمۍ ده چې د اسمان نه راغلی او دا په ځمکه کې ډوبه شو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو سپوږمۍ ستا نه ستا په کمره کې په ځمکه کې ډوبه شوه. دویمه سپوږمۍ چې به ډوبېږي نو هغه ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه به دلته ښخېږي. دا به دویمه سپوږمۍ دی کې پناه کېږي. او درېیمه سپوږمۍ چې پناه کېږي نو هغه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه به په دې کمره کې دفن کېږي او په دې کې به پناه کېږي. دا درې سپوږمۍ دي رڼاګانې دي چې د اسمان نه راغلي دي او په دې ځمکه کې دفن شوي دي. ستا د خوب تعبیر دا دی.